الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وشفينا ورحمتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من عباده أجمعين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجال رسول الله وخاتم النبيين الأعمال بالنيات إنما نوى فمن كان إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده. والحديثان رواهما الإمام المبجل أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. او د کلام او د دې د مضافاتو دغه غیورو په اسلام باندې ډیرو مینو او درنو مسلمانانو ورونو د ختم نبوت په دغه مبارک عنوان سره دا عظیم الشان جلسه منعقده ده او تاسو ډیر لوی جدوجهد او تکلیف برداشت کو چې سحر داسې د علما او د فضلا او بیانات د زړه په وګو باندې اوري او د دې دغه خسته خبرونه تاسو مسلسل مستفید شوي. زمانه مخکم فضیلة الشیخ حضرت مولانا راحت حسین صاحب سابقہ سینیٹر صاحب دامت برکاتهم العالیہ مختصر وقت کی جامع خبر استاسو په خدمت کی پیش کړي او نور علماء قیمتي بیانات وکړه. زده دغه علماء کرامو چې د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت سره تعلق ساتي په ناموس رسالت باندې مړون کې دي او عشاق رسول دي او دغه عام مسلمانانو ورونو شکریا ادا کوم چې داسې ښایسته جلسه منعقده کړه پر امنا پر سکون یو مبارک عنوان سره. نو الله رب العزت د دې دنیا او آخرت خسته کی او کوم ناس ته چې
د مشقت نه ډکه تاسو کوئ خپل کارونه هم پریښي دي نو د دې جلسې د ختمېدو نه مخکې د الله تعالی ستاسو د ټولو مغفرت اعلان وفرمایي عزتمندو خبرې ستاسو مخې ته ډېرې وشوې قیمتي خبرې زه یو څو اهمې خبرې کوم د کتاب و سنت په رڼا کې لومبنۍ خبره خو دا ده چې د الله رب العزت په دغه بېشمارو نعمتونو کې عظیم الشان نعمتونه روحاني نعمتونه دي لکه د اسلام نعمت شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات مبارکه نعمت شو د هغوی د احادیث مبارکه نعمت شو د الله عز وجل د دغه عظیم کتاب قرآن مجید نعمت شو د ایمان د مسجد د مدرسې نعمت شو دا هغه روحاني نعمتونه دي چې دې سره بل نعمت برابرې نه خوري خو دا نعمتونه چې موږ ته صحیح سلامت 1400 کاله د سفر نه پس بغیر د کمی او زیاتی نه را رسېدلي دي نو آیا دا د بغیر محنت او بغیر مشقت نه را رسېد آیا د اسلام دا ګاډې 1400 کاله مخکې د لاهور نه په انټرچینج روخته او د چکدرې سره ډېر په آرام باندې کوز شو که نه تکالیف پرې راغلي حقیقت دا دی چې زمون اسلافو صحابه کرامو او امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر په محنت باندې ډېر په مشقت باندې ډېر په تکالیفو باندې د اسلام دی وړوکي بوټي لا ناله وکړه او بیا دی له اوبه ورکول د دې خصمانه کول د سینې نه بچ کول د طوفان نه بچ کول د ډېرې ګرمۍ ډېرې یخنۍ نه بچ کول دا نازک بوټي په شجره عظیمه کې بدل کړ چې کوم تکالیف پیغمبر علیه السلام او صحابه کرامو د دې دین اسلام د پاره برداشت کړي دي انتهایی نشته نن دغه محبط الوحی مکه مکرمه نه په زرګاو میل لري دغه مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم نه په زرګاو میل لري د کلام پس مکه دا الله د توحید ناره لګولی شي د رسول الله د ختم نبوت ناره لګولی شي دې کې بنیادی لاس دغه صحابه کرامو د هغه تکالیف دي کو دی چې موږ د پیغمبر د مجلس نه جدا کیږو د مدینې نه بار نه ځو او موږ به هم دلته او د مسجد نبوي یو مونځ په 1000 یا په 50,000 باندې روایت مختلف دي د مسجد حرم یو مونځ په 100,000 منځونو باندې بدل نو بار د اسلام د خورولو د پاره تلل زموږ مشکل دی د سب خیال نن به دا مسلمانان وي نن به دغه د جهالت او د تیارو هغه ژوند مونږ تیرو لیکن دغه حضراتو هغه اسایشونه قربان کړو او خپل بچی او د خپل بیبیانو صحبتونه قربان کړو او په هغه زرګاو مینونه لري د دنیا په ګډ ګډ وګرځېدو اسلامي رورس زه زموږ مخکې سند ته تللی وم او هغه علاقې ته راغلم چې هغې ته ټټه وایي دا هغه علاقه ده چې اسلام د عربو نه په اول ځل باندې دقه ځای ته راغلی و د سمندر غاړې ته لاړو چې کوم ځای کې د کشتۍ په ذریعې مسلمانان راغلی وو او محمد بن قاسم رحمه الله د بلوچستان د مکران په ذریعې سره د خپل مجاهدینو سره یو ځای شو او هغه ځای کې پړاو واچو هلته بیا ډېر حضرات شهیدان شو صحابه کرام تابعین هغه مقبرې ته ورغلو
یو تابعی دی پکې ربیع بن صبیح دا غنوم دی. حافظ ابن حجر اسقلانی صاحب چې په صحابه باندې کوم کتاب لیکلی دی دا غي نوم دی الاصابه فی تمییز الصحابه، د 12,000 صحابه او صحابیاتو ذکر یې کړی دی، په هغې کې د دې تابعي ذکر هم دی. او په هغې کې حافظ ابن حجر غونته محقق عالم لیکي وی مات فی جزیرة الهند ودفن هناک، د هند په دغه جزیره کې دا تابعي وفات شو، هلته دفن شو، د هغه قبر ته په خوا کې ولاړو او ما ته د حافظ ابن حجر دا عبارت مخې ته خوا کې وزر د استاذ قبر، دا استاذ نوم یې نو معلوم، خو د قبر د پاسې لیکلي قبر شریف چې دا د صحابي قبر دی او د استاذ و، ظاهره ده چې د تابعي استاذ او به صحابي خو نوم نو معلوم. د هغه ځای د خلکو بیان دا و چې په دې مقبره کې په سلو صحابه او تابعین دفن دي چې هغوی د اسلام د بولبالۍ او د دعوت او د تبلیغ او د اسلام د خورولو دپاره دلته راغلي او بیا دلته وفات شو. دا لیوني و؟ د دې دماغ خراب نه، د دې په زړه کې د اسلام هغه رڼا وه، د ایمان بشاشت خوشحالي وه او دې غوښتل چې تمام انسانیت د جهنم د اور نه بچ شي. لہذا هغه غم، هغه فکر او هغه سوچ د هغې ښکلي ځایونو نه راوباسل او زموږ دې ځمکو ته یې راوستل او د ایمان د عظیم دولت یې موږ ته راورسول. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه په خپل مایناز کتاب البدایه والنهایه کې دا واقع لیکلی ده چې د اسلام ابتدا وه مکه مکرمه کې، ځکه اسلام پټ و، د کفارو کثرت و، خانه کعبه غونته عظیم الشان کور چې د 4,000 کالو نه جوړ دی او مبارک کور دی، هغه دننه د بوتانو نه ډک 300 نه زیات بوتان پکې پراته. خلکو بوتانو ته د الله په دې مبارک کور کې تندي کې خو د بس مکه بوتانو ته دونه غټ ضرورتونه او به مشکله اتیش کسان مسلمانان شو. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو. هغه راغی پیغمبر علیه السلام ته وی د الله رسوله زړه مې غواړي چې په چغو چغو په دې خانه کعبه کې او په بیت الله شریف کې د الله توحید ته خلق راوبلم. رسول الله فرمایل ابوبکر لا وخت نه دی، زموږ تعداد کم دی. هغه اصرار وکړو ای د الله رسوله صبر نه ماله اجازت راکړي. ووتو بیت الله شریف د مشرکانو نه کچاکچ ډک دی او یو لوړ ځای ته خیږي او اواز کوي عباد الله قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اے د خدای بندګانو لا اله الا الله وایي چې نشته د لایق د عبادت مگر یو الله، بوتانو ته سجدې مه کوئ نو کامیاب بشئ او محمد رسول الله پیغمبر ومنئ. دا خبره کولو خو ډېر بدماش قومو، لہذا د ګډ ګزارونه شروع کړو. عتبه بن ربیعه یو کافرو او بغض او کینې ځای ته رسول جهنمي کړی، ځکه د پیغمبر علیه السلام د مبعوث کېدو نه مخکې دین حسابولی شو، نو خلکو به دا وي چې په بني اسماعیل کې کوم پیغمبر را روان دی هغه کیدی شي عتبه جوړ شي. عتبه خو جوړ نه شو، نبوت محمد رسول الله عظیم هستی ته ملو شو، نو دی په بغض او کینه او حسد کې مبتلا شو، حسد تباه برباد کړ. نه دغه عتبه راځي او ابوبکر صدیق صاحب د ګریوان نه نیسي دا لوړ ځای نه او ښکته راګوزاري او په سینه ورته کیني او دا چپړو کې میخونه راوتي او په هغې پرې راباندې کوي، ټکی یې ټکی یې دونې وخي چې ابوبکر صدیق غونته عظیمه هستي د سر نه تر خپو پورې په وینو کې لت پت شي او بېهوشه شو. او کوم ځای کې چې دې مسلمان لیدو بس راکېښودی وی پیغمبر علیه السلام دې په مشکله باندې صحابه بچ کو. بنو تیم دا د سیدنا ابوبکر صدیق صاحب قبیله وه، ځکه د هغې مضبوطې قبیلې سره تعلق و، قرشي و. بنو تیم رال خلکو یې دې مړ دی او دې په څادر کې اوچت کو او واپس رال. بنو تیم قبیلې والا اعلان کوي په خانه کعبه کې ای خلکو اورئ لو مات ابوبکر لنقتلن ربیعه، عتبه بن ربیعه، قسم دې کو ابوبکر مړ شو د عتبه خیر نشته، د سر به موږ د تنې نه جدا کړو.
او زی ام رومان د مور د مسلمانانه نه دغه وخت وروسته مسلمانه شو صحابیه او د ناسته ده دی بېهوشه دی ټول قوم بنو تیم راغونډ شو چې دی اوس کې راځي او که نه مازدیګر شو او ابوبکر صدیق صاحب په هوش کې راځي او شونډې رپوي نو یو بل ورته دا غوږ نږدې کړو نو لومبنی لفظ چې د هغه د شونډو مبارکو نه برآمد کېږي هغه دا دی کیف حال رسول الله پیغمبر علیه السلام څه حال کې دی د محبوب علیه السلام څه حال دی هغه بچ دی که نه د خپلو وینو پروا نه د خپلو تکالیفو پروا نه په دغه حال کې د پیغمبر علیه السلام تپوس کوي دې ته وایي عشق رسول نو قوم ورسره بایکاټ کوي ښه د کم محمد د لاسه چې د دې حال ته رارسېدې وال ټکول دې وخوړو اوس هلته د هغه تپوسونه کوي یاره تا ته خو مونږ د سړي زامن نه ښکارو راپاسې هلکو ته د سره بایکاټ وکړې دی خو لیونی دروغ نه دی د خپل جان پروا نشته راپاسې ټول قوم ته لاړو بایکاټ شو مور ولا خوراک وروړي بچی دا خوراک وخوره والدي خوړلی تکلیف کې دوایي واخله او نه په الله مې د قسمي تر څو پورې مې چې پیغمبر علیه السلام نه لیدلی هغه پورې به خوراک څښاک ونه کوم مور ته بچیا زه خو ستا د ملګرې پوره نه پېژنم چې دی به په کوم ځای کې هغه ورته وایي لاړ شه ام جمیل له نوې مسلمانه شوې ده ام جمیل ته به یې پته وي چې کوم ځای کې دی او څه حال کې دی نو مور ام رومان زی ام جمیل له دا ام جمیل څوک ده بعض روایتو کې راځي دا د حضرت عمر صاحب خور ده او بعض روایتو کې راځي چې دا بله صحابیه ده ورټکي ام جمیل لوزي حالات خراب دي د مکې مسلمانانو ته سخته خطره ده نو خیر دی ام رومان څنګه رالی وی زه زوی رالیږلی پیغمبر علیه السلام محمد چېرته دی د هغه ملګری نه هغه خو په یقین نه کوي هغه وایي دا خو مسلمانه نه ده وی ما ته پته نشته زه واپس وی نه ما ته خبره وکړه زه زوی رالیږلی داسې نشم تللی وی زه په تا یقین نه کړم ته مسلمانه نه ما خپل زوی له په خپله بوځم ابوبکر صدیق دی راولي او ابوبکر صاحب د سر نه تر خپو پورې په وینو کې خوش خو چې څنګه ویني زنانه ذات دی نو په چغو شي جاړي الله او وی خدای خو یې دغه لاس تباه کړي چې کوم لاسو باندې تا ګزارونه کړي دي ته خو د محمد رسول الله خاص دوست او ملګری وې یارې چنانچه هغه ورته تسلي ورکړي زه ټیک یم ما ته د پیغمبر علیه السلام څه دی نه ولا دې مور ته ګوري ام جمیل چې یاره دې په مخ کې نشم ویلی نو نه پروا مه کوه دا اگر چې مسلمان نه خو زما مور ده زما پروا کوي خیال مې ساتي وی هغه دار ارقم کې دی حضرت ارقم سے پکور کې دی په خیریت سره دی وی ما ولا بوزي مور ولا بیا خوراک وړي قسم دی چې تر څو پورې بوتلې نه پیغمبر مې په خپله نه لیدلی نه کوم خوراک دې ته وایي محبت دې ته وایي عشق ای بچی رڼا ده په رڼا کې که د بوزونو نورو خلکو ته به پته ولګي بیا به نقصان ستا صاحب ته ورسوي پرېږده چې تیاره شي نو چې تیاره شوه یو لاس یې په خپلې والدې واچو بل لاس یې په ام جمیل واچو خپې راښکلې شوې دارې ارقم پورې ورسو او دروازې چې ګلو کې پیغمبر علیه السلام مخامخ ناست دی ابوبکر صدیق چې په وینو کې لت پت ولیده ورته راغاړه وته الله اکبر ابوبکر تا خو د اسلام لپاره ډېر غټ تکلیف برداشت کړ او ورته ګوره دې حالت کې هغه محبوب علیه السلام له تسلي ورکوي هسې نه چې زما په وجه د تکلیف ورسي ورته وایي د الله رسول ټیک ټاک یم خو د عتبه ظالم په مخ رانه یو څو ګزاره کړي دي د هغې داغونه دي باقي صحیح دا وینې هسې دي بېدلې دي صرف نور ټیک ټاک یم ما ګوډ نه یم او بیا په دغه وخت کې هغوی سره د اسلام دونه فکر او غم دی چې دعوت نه پرېږدي نو فورا ورته وایي هذه هم یا رسول الله دا زما مور د ام رومان اول ولا دعا وکړې او بیا ولا د اسلام دعوت ورکړي چې الله اسلام کې داخله کړي پیغمبر علیه السلام دعا کوي او بیا د مور له دعوت ورکړي چې ګوره کلمه ووایه کامیابه به شي همیشه دپاره وایي چې بس کلمه راته وایه لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ورته په دې تکالیفو اسلام را رسېدلی د رسول الله د مکې ژوند ډېر سخت و 14 کال یې په سخت تکلیف کې تېر کړي چنانچه د حج موسم به چې کله راغی نو پیغمبر علیه السلام به مختلفو ځایونو نه راتلونکو خلکو ته د ایمان او د توحید او د اسلام دعوت ورکو دا د نبوت تقریبا 11 کالو د مدینې منورې نه 6 کسان راغلل مسلمانان نو پیغمبر علیه السلام مینا ته بوتلو دا کومې کې چې شیطانان حاجیان ولي دلته یو ډیرې ده
ډېره اوس روانه شوې ده دې روانه کړې ده سعودي حکومت خو هلته ترک یو جومات جوړ کړی دی که مزرات تلي هغه ځای عالمانو یا پوه خلک ورسره نو هغه جومات شته چت پې نشته د پاس دغې ډېری شاته بوتلو دې شپږو کسانو ته د ایمان او د توحید دعوت ورکړو هغه شپږ کسان یو بل ته وایي چې هلکو دا خو هغه پیغمبر دی چې یهود مونږ ته د ده پیغور راکوي ځکه یهودو به چې کله په مدینه کې د انصارو سره جنگ شو د اسلام د زمانې نه مخکې د اوس او د خزرج قبیلې سره نو ورته وی آخري پیغمبر را روان او دا پیغمبر چې راشي نو اول به پرې مونږ یهود ایمان وروړو بیا به تاسو نه بدلې اخلو د مدینې نه هم ارلغ وباسو نو دا شپږ کسان یو بل ته وایي چې هلکه دا خو هغه پیغمبر دی ولې نه د یهودو نه پرې مونږ مخکې شو ایمان پرې وروړو نو ټول لال پیغمبر علیه السلام ته وایي چې مونږ ایمان وروړو خو زمونږ د ایمان وروړو مطلب دا چې زمونږ جان پتا قربان زمونږ بیبیانې پتا قربان زمونږ اولاد پتا قربان زمونږ جایداد پتا قربان گپ اسلام نه وروړو ګورې ښه پیغمبر علیه السلام بلا سے بیعت کو ایمان وروړو او د نبوت په 12 کال باندې بیا 12 کسان رال چې د مخکې نه مسلمانانو او شپږو حضراتو له دعوت ورکړو پیغمبر علیه السلام اقل ډېرې شاته بوتلو بیت یې واغست او بیا ورسره مدینه منورې ته د مکې مکرمې نه صحابه د تربیت لپاره ولېږل حضرت مصعب ابن عمیر حضرت اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنهما او نور صحابه باسي دی ورسره ولېږل وی دی به هلته قرآن خلکو ته ښیي مونځ به ښیي نو چې د نبوت 14 کال شو نو تقریبا د مدینې منورې نه 76 کسان رال چې 2 پکې زنانه وي او 4 پکې سړي وو او ټولو د پیغمبر علیه السلام بیعت واغست مسلمانان د مخکې نو بیعت یې واغست او هغه وویل ای د الله رسول تاسو مونږ له راشئ مدینې ته نو قسم دی چې مونږ به ستا دپاره خپل جان مال بیبیانې هر څه قربان کړو پیغمبر علیه السلام د هغوی د خولې نه دا اورېدل هم غوښتل خو چونکې د الله حکم نو شوي وي د الله حکم لا نشته چې هغوی لاړ الله حکم راولېږو چې ستا صحابه کو مدینې ته هجرت کوي دې لاړ شي او وروسته بیا هجرت فرض شو پیغمبر علیه السلام صحابو ته ووایي صحابه روان شو لومبنی صحابي چې مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت کړی دی هغه حضرت ابو سلمه رضی الله تعالی عنه او دویم صحابي چې هغه هجرت کړی دی د هغه نوم عامر ابن ربیعه او درېیمه پکې زنانه وه حضرت لیلا رضی الله تعالی عنها حضرت لیلا د اکثرو ملګرو ته هم چې نوم دی ما نن تپوس وکړي زما لور شوې ده ام لیلا نوم ورکې دی بیا ورته وایي چې مجنون یې څه شو ما یې خدای هم غر کې ښکلي نوم هم شرمولې تاسو ته پته لیلا د 21 صحابیاتو نوم دی 21 صحابیاتو هغه لیلا او مجنون به خپل کار کوي په هغې څه کوي او مشران دا وایي علما دا وایي چې د صحابه او د صحابیاتو نوم دی تاسو ته هم دا وایي علماو سره په دې کې مشوره کوئ تاسو کله لوټیشا نوم کې دی او کله موټیشا نوم کې دی کله غرګي نوم کې دی کله ماشي نوم کې دی تاسو نومونه مک دی بلکې د دکان نوم چک دی د پراپرټۍ نوم چک دی دې کې هم د علماو نه تپوس کوئ اکثر د بازارونو ته وځم د ټولو دا نومونه اکثر غلطي دي او د بازار ته چې زه اوسم د یو سر نه بل سر ته وځم د روغ کتاب پې لیکلی شي معلومه شوه چې موږ علماو ته په هر څه کې قدم په قدم محتاج او د نوم اثر یې ګور یاد ساتئ نوم چې د غلط کېښودو دا نوم اثر دې نوم خوړ کې وسړی یو زوی نوم یې جبرائیل دی د بل زوی نوم یې اسرافیل دی د بل زوی نوم یې میکایل دی د څلورم یې اسرائیل ایښی و د اسرائیل علیه السلام خو د انسانانو روحونه اخلي نو هغه اسرائیل لا په خړپوسه ګرځېده چې د چرګانو مرغوټې به یې تاوولې د دنیا چرګانې وژلي وو بیا علما پلار پسې رال چې ګوره دې لوی چې دې بدله سم قتال وکړي خلک به وژني دا نوم بدل کا د نوم اثري نوم یې ولا بیا بدل کا نو د نوم اثري یو صحابي دی حضرت حسن د سعید بن مسیب رحمت الله علیه سید التابعین نیکه دی نو هغه پیغمبر علیه السلام نه راغی رسول الله ته تپوس وکړو مس وکړه ستاسو نوم دی وی حزن حزن معنا د سخته ځمکه پیغمبر علیه السلام ورته وی لا بل انت سهل ته پسته ځمکې مطلب دا چې نوم دې بدل کا سهل نوم کېده نو هغه ورته وی د الله رسول بس مور پلار راله دا نوم ایښی دی پیغمبر علیه السلام وی ټیک دی چې دی نه بدلی نو
نو حزن خو سخت ځمکې ته وایي. سعید بن مسیب د دغې صحابي نوسی دی او په خدای مې د قسمي د دې نوم اثر اوسه پورې زموږ په خاندان کې را روان دی. زموږ تمام خاندان سخت طبیعت دی. دا یو کس په طبیعت کې سختی ده. نمونه ښکلی دی، مزیدار نمونه دی او علماو نه پکې تپوس کوئ. نو درېیمه هغه هستي چې د مکې نه مدینې ته اول هجرت کړی حضرت لیلا وه او تمامو صحابه پټ هجرت کړو ځکه د حالاتو تقاضا دا وه. یو عمر فاروق ښکاره هجرت کړو. چنانچه روایتو کې راځي چې کله عمر صاحب هجرت کو نو ښکلې نوې کپړې واچولې او په یو لاس کې چې کوم دی تیرونه ونیسل بربنډ غاړې ته کمان واچو او بل لاس کې دا توره د کاش نه روغ کړه د بربنډ نه ونیوله او اول هغې د خانه کعبې نه طواف وکړو، مقام ابراهیم سره نفل وکړو او بیا دارالندوې ته راغی. دا مشرکان به چې په کوم ځای کې ناست وو ابوجهل ډلې دا نور مې غیرت رال او د دې په دې سترګو کې سترګې ورکړې او وی فرمایل شاهت الوجوه وطمست، دا مخونه مروان شه سترګې مړندې شه. عمر روان د هجرت کوي. کو څوک غواړي چې مور زئیره کم ښځه کونډه کم بچي یتیمانان کم فلیلقني وراء هذا الوادي، د دې غر شاته راځئ ما سره ملو شي. ګورو بلته د مکې په یو کس کې دا جرت نو. دا ابوجهل ټول بې غیرته ناست وو چې د حضرت عمر صاحب مخې والی و. یاره څه عظیمه هستي ون، څه عظیمه هستي ون. غیورو په اسلام او په دین باندې د هېڅ چا پروا یې نه کوله د دین او د اسلام او د قرآن او د پیغمبر مخې ته. روایتو کې راځي یو پیر د حج موقع وه په سوونو صحابه حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق پسې روانو. لوی لوی کمانډران جنگي، لوی لوی مجاهدین، لوی لوی اولیاء، لوی لوی د قرآن ماهران، د علم ماهران، د علم سمندر عمر صاحب قیادت کو. مینا د چې ورسېدو د خلکو ته وي تاسو لږ ودرېږئ یو ډېری د پاس خلکو ودرېږي الله او ځان ته مخاطب شي. عمر ای د خطاب زویه تا ته د جهالیت هغه زمانه یاده ده چې دلته به د اوښان سرول نو ماښام به چې د کور ته اوښان بوتلو نو اوږي به نو پلار خطاب به درته وي عمره د اوښانو د سرولو نه دونه بېکاره او نن د اسلام په برکت باندې په زرګاو غټ خلک تا پسې دي ته د هغې قیادت کې عمره دا د اسلام برکت دی. الله اکبر. نو غیورو په اسلام نو عمر صاحب ښکاره هجرت کړو او باقي تمام صحابیاتو هجرتونه کړو او الله تعالی د هغې کرامات ظاهر کړو. ام ایمن رضی الله تعالی عنها صحابیه ده روانه شوه روژه ده یوازې د مکې نه مدینې منورې ته. حالات داسې وو چې زنانو به یوازې هجرت کو پټ به هجرت کو. روژه وه او د حجاز مقدس دا ګرمي بالکل شولي وړي او تیاره شوه پې روژه ماتې وخت شو. اوبه نشته چې روژه پې ماته کړي، کجوره نشته چې روژه پې ماته کړي، جبې روزي او په دغه وخت کې الله ته متوجه شي یا الله د عوضو کوزو نه زما امداد وکړي زه خو ډېره تږم نور زه تاب نشم وروړی طاقت مې نشته. کرامت ظاهرېږي وي د اسمان نه داسې کشار کېږي وي چې وی کته پلې راکوز شوی دی بوکه ده ورپسې بوکه پېژنئ که نه اوبه چې پکې روباسي کوی نه او تازه اوبه دي پکې او په دغه سخته ګرمۍ کې به دا خوله ږدي او سکي دغه خوږې اوبه هغه جنتي اوبه وي. روایتو کې راځي دغه صحابیه تر مرګه پورې بیا دوباره شرط هم نه ده تکی شوې د اوبو ضرورت ته نو راغلی بلکې په سخته ګرمو کې به روژې نیولې او غرمو ته به منډې والې چې تنده راته ولګي د تندې د روژې خپل خوند دی لیکن هغې ته چرته هم تنده نه ولګېدل. دغه رنګې پیغمبر علیه صلات وسلام درسته حکم وشو ځکه هجرت شروع شو د محرم په میاشت کې. د دې وجې نه زمونږ لومړنۍ اسلامي میاشت کومه ده؟ محرم ده. ولې د دې نه هجرت شروع شو او د دې نه پس څو میاشتې پس چې ربیع الاول راغی نو پیغمبر علیه السلام ته په دغه میاشت کې د هجرت حکم کېږي. مشرکان پوه شوي وه نو دوی مشورې کولې چې لکه دا خو ټولو مسلمانانو هجرت وکړو او دا محمد به هم رانه هجرت کوي ګورې چې روغ ده نه ونوځي لهذا مشوره وکړې. نو تمام مشرکان د مکې راجمع شو یو طرف ته مشوره کوي خوفیه وی د تهامې خلک به نه راځي. تاسو ته پته ده چې حجاز مقدس دوه حصې ده، یو غرایزه علاقه ده ځکه ستاسو د کالام ده
دا علاقې چې هغې ته مې د نجد علاقه وي او نجدیان د پیغمبر علیه السلام سخت مخالف او یو اواره علاقه وه هغې ته مې د تهامي علاقه وي د تهامي خلک د پیغمبر علیه السلام سره مینه ناک وو دوی به نرمه ګوشه ساتله نرمي به یې کوله اسلام ته مایله وو نو مشرکانو مشوره کېښوده او وی چې ګورئ د تهامي یو کس دلته را داخل نشي روایت کې راځي وی شیطان دغه وخت انساني شکل اختیار دی راغی یو سپیر بوډا یې ځان نه جوړ کړی یو ښه سړی ښه بوږه سړی په ځان راچولې وه او ور داخلېدو دې کسانو راټینګ کړو بوډا چېرته دی ډېر څه بدبودار انسانه اوسه دا خو د غټایټو مشوره شروع ده د خدای ظالمانو ما پرېږدې ده به دله ډېره فایده درکړم او زه د نجد یم تجربه کار یم چې هغوی د نجد دا نوم واورېد نو هغوی ته خلاص پته وه چې نجدیان د پیغمبر سره سخت دشمني لري بیا لکه دا پرېښودو مشوره شروع شو یو کافر پاسېدو څه وکړو یاره داسې به وکړو چې د پیغمبر علیه السلام دا کور دی د دروازې د پاسه میخونو ټک وښې کاڼي ورته کېدی لیو پرې وکړې چې دننه محمد مړ شي نعوذ بالله شیطان را پاسېده دغه بوډا شیخ کبیر به دی ته وایي شیخ کبیر پاسېد وی نه داسې ونه کې د محمد ملګري ډېر تیز دي ولې صحابه دا شاته دیوال به اوچئ مات پکې او خپل ملګري به درنه وتښتئ بیا به څه کوې هلکه وی د دې شیخ کبیر خبره صحیح ده شیطان ناره یې ورکړه بل کافر پاسېدو یاره د ما رایدا ده چې په اوښ باندې کښېنم ویې تړې د اوښ د پاسه اوښ له پکونه کې دته ورکړې چې بار ځي خلاص به شو دی ته خو مونږ پوزې له راوستي شیطان بیا پاسېدو وی ګوره دا کارونه کې تاسو ته پته نه ده محمد په خوله کې ګورې سحر دی جادو دی جادو دی ګوره کو دې بار ووته او اوښ هم وله اوس غلو نو بار به ډېر کسان ځان سره کې په دوی مرض به درنه مکه پته کړي ګورې لکه دا خبره هم ټیک ده ابو جهل پاسېده د شیطان وړوکې رو رو کشر رو رو دی وایي زما ذهن کې خو یو رایه ده وي څه وي د دې ټولو قبیلو یو یو دوه ځوانان راجمع شي او نن ماسخوتن به د محمد د کور محاصرې حمله به پکې ووژنو په کټ کې او بیا به عبد مناف چې د پیغمبر علیه السلام قبیله ده هغوی به په چا باندې دعوه کوي یو کس خو به نه لہذا بیا به الاخره کې هره قبیله لږ لږ دیت راجمع کړي نو چې راجمع شي به ډېر دیت جوړ شي نو بس عبد مناف له به ورکړو خلاص به شو بیا لکه دا خبره صحیح ده شیطان راپاسېدو هذا هو القول دا د کاڼي ګرخه ده چنانچه ټول خلک کفار راجمع شو او د الله جیبه نظام دی کنه دین د قربانو سره تړلی دی په دغه شپه باندې الله پیغمبر ته حکم کوي پیغمبر په دې شپه به ته هجرت کوې حضرت علي صاحب زما بستر سملا او علي په خدای مې د قسم ستا یو ویختم څوک نشي زارولی نقصان نشي رسول وی ډېره ښه ده پیغمبر علیه السلام راووتو دغه وخت کې د هغې معجزه ظاهره شوه چې کفارو نه لیدلو حالانکې محاصرې په منځ کې ګرځېدل او روایتو کې راځي چې بعضې خاوره به یې راواغسته د بعضې کفارو په دې سرونه به یې اچوله چې دوی پوهېږي و که نه نو لږ وخت پس به هغوی چې یاره دا خاوره ده کمې راله سرونه به یې څنډل او بعضې کفار خو یې په کاڼو باندې وویشتل چې دوی پوهېږي دا غټای کفار په کم روایتو کې راځي وي دا خاوره چې وله په سر باندې اچوله محدثین وایي دا دې طرف ته اشاره ده چې څنګه خاوره ذلیله په ځمکه پرتې دقه شان الله تاسو ذلیله کړې زما په مقابله کې او زه صحیح سلامت ستاسو د منځ نه وښکلم او کوم کفار چې په کاڼو ویشتي او روایتو کې راځي هغه بیا مړه شو مردار شو او د چا په سر چې خاوره اچوله هغې کې بعضې مسلمانان هم شو پیغمبر علیه السلام لاړو د دې نه مخکې ابوبکر صاحب پیغمبر علیه السلام پسې راغلی و ای د الله رسوله ټولو خلکو هجرت وکړو عمر هم هجرت وکړو ابوبکر له اجازت ورکړې چې هغه هم هجرت وکړي رسول الله ورته وایي نه ابوبکر ته ما سره ایثار شه داسې اندازه ده چې الله ما ته حکم کوي د هجرت نو ته به ما سره هجرت کې هغه د خوشحالۍ نه ډېر زیات حیرانه شو او فورا بازار ته لاړو دوه اوښان یې واغسته او عامر ابن فهیره د ده غلامو صحابي دي اته وی دا اوسره وخو په دې به هجرت کوو زه د الله رسول چنانچه د شپې پیغمبر علیه السلام ورغی ورې وټکه ابوبکر صاحب د الله رسول خیر دی دا خو نیمه شپه ده ابوبکر الله حکم وکړ چې دواړه هجرت وکړي الله اکبر حضرت عایشه د دې حدیث روایت کې فرمایي چې دا خبره کور ته راغله کور کې منډې جوړه شوې ځکه تادی کې وتلو پیغمبر علیه السلام فورا به وځو نو مونږ کره د کجورو یو تیلی وه نو زما خور حضرت اسما بنت ابي بکر هغې فورا دا تیلی راواغسته نو د تیلی د سر د تړلو دپاره څه اونه د خپل لوپټه مبارکې وشلوله او د هغې په هغه
ریخه باندې هغه بوجه وتړله د دې وجه نه الله ته د عمل ډېر محبوب د دې وجه نه د صحابي لقب دی ذات النطاقین اسماء بنت ابي بکر هغه صحابي چې د اسلام د پاره خپل لوپټه دوه ټوکړي کړي وا ذات النطاقین دا ما او مشکیزه مولا برابر ک پیغمبر علیه السلام دی ووت غار سور تلال تاسو په غار سور د سوقتنی کم از کم 2 غنټه خولګي او ابو بکر صاحب دنه داخل شو صفائی وکړه او یا پیغمبر علیه السلام ته د الله رسول راځي ټول سوري بند کو کپړو مپړو باندې یو سوري پاته شوغې ته د خپل غټه کو کې خو او دغه یو سیستک ورکو په دغه کې پیغمبر علیه السلام د په دې جوړه کې سر مبارک هو ستړیو نو د شیرو آرامي کو نو دغه دوران کې ابو بکر صاحب رسول سیستک ورکو هغه ستې کو بالکل خو اسنه چې د رسول الله آرام خراب شي خو زیدل نه دی غواړي خو زیدل نه دی خلا پراله د ډېرې سختۍ په وجه حالانکه دا میاشت د ربیع الاول او د ربیع الاول په میاشت کې سړځي ګرمي نه وي او په سړځي کې بچا خواله ناراضي او په غي خواله رال نو پیغمبر علیه السلام په روح مبارک باندې خواله پریوت نه غیره پاسه دو او بکر د خواله سکی پتا باندې اذا الله رسول الله ټکرا کو بخفه باندې ستی کلم خدای خوا کا رسول الله په خپل لعاب مبارک لاله مبارکي ولګولي فورا ټیک ټاک او دا غینه پس بیا مشرکان راځي او مشرکانو تاسو ته دا خبره معلومه ده علماء دا اورېدلې ده چې سلو خان په انعام کې خو چا چې محمد را وستو یا د سر وروړ ما صلی الله بالکل دې سر ته رسی د غار سر ته الله تعالی په خپل اسماني لخر وروړي ولله جنود السماوات والارض چنانچه یو خو غن راولېګل عنکبوت چې ورته وای د دې غار د پاسه جال واچو چې انسان دلته نه نه وته کرکولې رااله کرکولې پیژنې څنګه کم تر کوتره هغه واچولې ډېر د انسانانو لري تختی الته انډه واچولې او یو زنګري بوټي الته راوخته چې داغي هغه ګل عرب په بالښتونو کې استعمالي واخه غونتي عرب چې ګلال ته ورسېدو دا مشرکان نو قیافه شناس په موسره په عربو کې قیافه شناس ډېر مشهور لکه یو کس ته به چوکه تلګه تاسو پلان کېو نیکه دې پلان کېو نیکه دې پلان کې قیافه شناس دې ته نه خو نه مې پته لګوله دا په عربو کې مشهور نو د غار مخې ته په خورو کې چاپونه د خپو جوړ شو نه قیافه شناس چې چاپې ته وکړه وی په الله مې دې قسم دا د خپو چاپه خو د ابوبکر د خپو ده د ابوبکر خپې پیژنم دا چاپه د ابوبکر د خپو ده او دا بله چاپه خو ماته نه ده معلومه د چا ده خو په مقام ابراهیم کې چې د ابراهیم علیه السلام د خپو کمې نښې دي دا چاپه د هغې نښې په شان او د هغې وجه دا وه چې پیغمبر علیه السلام مشابهت د خپل نیکه حضرت ابراهیم علیه السلام سره ډېر سیوا په خپله فرمایي د معراج په شپه چې زه ختم ابراهیم علیه السلام سره ملاقات زما وشو فانا وجدت نفسي اشبه بجدي او کما قال ما خپل شکل د خپل نیکه ابراهیم علیه السلام سره بالکل یو شان ومونته زه د خپل نیکه په شان نو دونه ماهر قیافه شناسو وی د دې خپو خو ماته پته نه لګي خو په مقام ابراهیم کې چې کومې خپې د ابراهیم علیه السلام دي دا خپې د هغې خپو په شان دي بیا لکه چته لاړ وي دې غار کې به یي که نه نابل کافر ورته د خدای ظالمه دي جالې ته نه ګورې د غړو مخې د جال اچولې دی او چې دې دننه ننوتلو ده هګۍ به نه ماتېدې د کرکوړو دلته نه یې راغلی دننه ابوبکر صدیق صاحب پیغمبر علیه السلام ته وایي د الله رسوله که ښکته یې وکتل نو ما ورته به وویني بیا به څه کوو او د دې په اطمینان سره وایي چې الله مونږ سره د قرآن بیان دی او بعد روایتو کې راځي چې ابوبکر صدیق صاحب ته ابوبکر وګوره دې طرف ته د غار هغه یو طرف بند دي خو چې داسې وګوري نو د رسول الله معجزه او د ابوبکر صاحب کرامت ظاهر شي سمندري د سمندر په غاړه باندې کشتۍ تړلې ده ابوبکر وي دې طرف ته به ځو په دې کشتۍ کې به کینو فکر مه کوه بهرحال کفار واپس شو پیغمبر علیه الصلاة والسلام درې شپې تېرې کړې او د هغې نه پسې سفر شروع کړو او د مدینې منورې هغه لارې اختیار کړه چې غیر مانوس وه عام سړک نه وه او الحمدلله نن چې تاسو د مکې مکرمې نه مدینې ته سفر کوئ نو د هجرت په دې لاره باندې حکومت دغسې حکومت سړک جوړ کړی دی دا هغه لار ده چې کوم ځای باندې رسول الله هجرت د صحابو سره کړو یا د ابوبکر صاحب سره نو ښه دې غرونو ته کتل پکار دي ښه دې لارو ته کتل پکار دي مزه ته یې اخیستل پکار دی دې غرونو ته چې ګورئ خپل خوند دی چې 1400 کاله مخکې به رسول الله په دې غر نظر پرېوتي په دې لارو مې نظر پرېوتي یو ځای ته ورسېدو یو خیمه وه عربو کې دا یو کمال و چې د جاهلیت د زمانې نه په هغو کې
کرم و په هغو کې سخاوت و شومتیا پکې نه وه او شوم سړی خو بیا د هر څه نه بدي شو اسلام هم شومتیا نه خوښوي ګوره یاد ساتئ حدیث شریف کې رسول الله فرمایي د ایمان په لوښي کې بخل او بد اخلاقي نشي جمع کېدی یعنی کم سړی چې بخیل می او بد اخلاق می دي په خپل ایمان باندې ویریږي پیغمبر علیه السلام به سخي انسان ډېر زیات خوښ او د میلمه په میلمه خو به ځان وچلو داسې میلمستیا به ورله کوله لہذا د میلمه میلمستیا کول دا د تمامو پیغمبرانو مشترکه نښه ده او د ټولو یو علامت دی دا مشترکه ابراهیم علیه السلام باره کې راځي وي هغه به د میلمه نه بغیر روټۍ نه خوړه او کله به چې د روټۍ وخت شو میلمه به نه و به بېقراره وي یو میل به ګیر چاپېره د خپله چې مسافر به ولي دا به راټینګ کړه راځه ما سره روټۍ وخوره یوازې به روټۍ هم نه خوړه نو خیمه لګېدلې وه هغې کې یو زنانه ده ام معبد دغې نوم دی هله مسلمانه نه وه وي مسافر چېرته دی مونږ خو دغه شان روان په سفر راځئ مخکې شاړې وي ما سره روټۍ موټۍ وخوره بیا به ځئ پیغمبر علیه السلام راغی د دې خیمې په دې ګوټ کې یو بیزه ولاړه ده چیلې ورته وي مونږ خو به پیس کړو بل څه نه خورو وي میلمه خفه نه شئ ته خو ډېر ښکلی انسان یې خو مونږ ته دا خو زما خاوند د کمزورۍ په وجه پرېښې ده دا د تلو نه وه چجې پکې راوتي دي نه دې کې به پیدا کمې راشي وچه ده وي ده دا راوله راوسته روایتو کې راځي پیغمبر علیه السلام د دې په ملا باندې لاس راښ کو بعد روایتو کې په دې غولان ځای ولا لاس راښ کو خو چې څنګه پې لاس مبارک راښ کو نو هغه د پې ډکه شوه الله اکبر دې ته وایي د کور د ټولو نه غټ لوښي راوړه لوښي راوړي او په هغې کې لشل شروع شي لوښي ډک کي عامر ابن فهیره مسکي ابوبکر صدیق مسکي رضی الله عنهما رسول الله د هغې نه تناول وفرمایي نوش وفرمایي او باقي لوښي دې زنانه ته وایي ته اوس کا هغه دې اوس کې بیا هم پاتې شي وی چې د خاوند راشي ابو معبد باقي پې به هغه راورکړي او لاړه خاوند چې راغی نه خاوند ورته وایي چې په دې ماحول کې خوند او لذت دی هواګانو کې د دې بزرګانو خپل خوند دی او د پیغمبر علیه السلام یو روایت د حسن درجې دی چې کله به پیغمبر علیه السلام د مدینې په یو کوڅه باندې تیر شو نو صحابو به بیا اندازه لګوله چې په دې محمد رسول الله لږ ساعت مخکې تیر شوی دی ځکه په کوڅه کې به یو خپله خوشبو او خوند به وه الله نو هغه خاوند ورته وایي چې ام معبد دلته خو یو هوا کې مزه ده څوک راغلي وو وایي چې بس د قریش یو ځوان راغلی و او داسې ښایسته ځوان و چې خبرې به یې کولې مرغلرې به یې راځړولې او چې چپ شو په دې مخ به یو روپ ورسور شو بیا به د ما کتې نه شي ښکلې تندي والا روحانه انسان وایي ښه دا خو محمد ابن عبدالله و قریشو په ده باندې سرو پوخان ایښي دي او دی دین راوړی دی ما ته داسې ښکاري دی دا دین صحیح دی ام معبد زه خو مسلمانېږم مدینې ته ځم ستاسو خیال دی وي ځم در سره تیارم دواړه لاړ او په مدینه منوره کې په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړ او روایت کې دا هم راځي چې کومه بیزه کومه چیلۍ پیغمبر علیه السلام مسه کړې وه 18 کاله مسلسل هغې پې ورکول زمینداران ناست دي پکې بیزه چې ډېر هم نه راشي نو 3 میاشتو نه زیات پې نشي ورکولی هغې 18 کاله مسلسل پې ورکول او 18 کاله پس مړه شوه او په خپله به هم هغې پې اسکل او ټول سرم یعنې ټولې قبیله کې به هغه پې ویشل دونه زیات شوده او پې به یې ورکول دا د پیغمبر علیه السلام معجزه وه عرض دا کوم چې د دې تکالیفو نه پس رسول الله مدینې منورې ته رسي او هلته اسلامي حکومت جوړوي 10 کاله مسلسل محنت کوي او د اسلام په عقایدو د پیغمبر په خپل نبوت باندې څوک حرف نشي راوستی او د پیغمبر علیه السلام د وفات نه پس لومبنی جنګ چې کیږي هغه هم د ختم نبوت ته تحفظ دپاره شوی د اسلام په دې تکالیف را رسېدلی چنانچه پیغمبر علیه السلام دنیا نه پرده وکړه مسلم کذاب یو خبیث دی هغه د نبوت دعوه وکړه لشکر جرار د صحابه ورپسې لاړو او یو خطرناکه معرکه وشوه اول مسلمه ته ووایي وی اسلام راوړه او زه ځان له پیغمبر یم اسلام څنګه راوړه وی ښه ورېږه تا ته خو چل ښیو ډېر جادوګر انسان خو الله تعالی ځای په ځای باندې ذلیله کړی وي یو پیر ولی بټا کس لاړ ځکه د احد په میدان کې یو صحابي او سترګه شهید کېږي سترګه تېره ځوړنده ده پیغمبر علیه السلام له لاړو ای د الله رسوله سترګې سره څه وکړم پیغمبر علیه السلام یې دې خوښه سترګه وله اوچته کړي په دې قوتې کې وله کېږي لاس مبارک پرې راکاږي اصحابي په الله مې د قسمي دی بلې سترګې نه هم زیاته مزېداره شوه زما سترګه دا معجزه یې اورېدلې وه نو دله یو بټا کس راغی ویې لکه بټا دی خو راشه
نو په دې بټې سترګه ولې لاس راخي مسلمان کذاب دا خو دروژنو نو د هغه ورپسې هغه سمه سترګه مړنده شوه نو ته خدای دې تباه کړي یو سترګې مې کار کوته خو هغه هم د کار وباسه یو کوې و هغې اوبه تروې وې خو خلکو بس کلی شوې لکه تریووالی اوبه کې دله رال یارې دا کوي تریو دي ښه لاړو ورسره لاړې پکې ور واچولې د ده د هغه پلیدو لاړو سره دونه تریو شو چې بیا به یې خلکو اوبه نه شوې څکلی یو خدای دې غر که موږ وایي چې اوبه خوږېږه تا خو نورې څکلو نه مو باسل مسلم کذاب په دروغ یې د نبوت دعوه وکړه لیکن د رسول الله جانثار صحابه د زمرو په شان ورل جنگ وشو 30,000 کسان د مسلم کذاب مردار شو جهنم رسید شو او مسلم کذاب په یو لوړ ځای ولاړ دی یو صحابي دی حضرت وحشي دا هغه صحابي دی چې د کفر په وخت کې د ده د لاس نه حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه اسد الله الغالب د پیغمبر علیه السلام بهادر تر شهید شو او د اکثر دا غم کو چې مانه خو ډېره غټه خطا شوې ده ای الله په اسلام کې به زه داسې کارنامه کوم چې د خپله خطا به پرې ختموم چنانچه د مسلم کذاب ورته چا وښوي دغه خبیث دی دې په نیزه ویشتلو کې ماهر و خو د لرې نه نیزه راواغوسته او ورخوشې کړه خو چې ورخوشې کړه په سینه ورننوت او دی بل طرف ته ووت او مردار را پرېوت او بل انصاري صحابي په دغه وخت کې ورورسېد په دې سر یې وله تبر کېښود سر یې وله په منځ دوک 30,000 کسان د دې مردار شو او څونه صحابه شهیدان شو بعد روایتو کې راځي 1200 صحابه بعد روایتو کې راځي 1800 صحابه بعد روایتو کې راځي 200 صحابه چې هغې کې د قرآن قاریان ماهران صحابه هغه شهیدان شو دا اول جنگ چې هغې کړی د اسلام د تحفظ د ختم نبوت د عقیدې د تحفظ لپاره نن دغه 1400 کاله پس چې مونږ ته اسلافو د اسلام او د ختم نبوت د عقیده صحیح سالم رو رسوله په دې حملې شروع دي بیا په دې شروع ستا په هغه ملک کې چې په معنا د لا اله الا الله جوړ شوی دی ښځه راپاسي ملعونه د رسول خدا په شان کې ګستاخي کوي ګستاخي پې ثابتېږي او هغه وځي حکومت وخت ځي په امریکا کې اعتراف کوي او اسیه مونږ تاسو له درکړه په غېږ کې دا کار مونږ کړی دی دا ستا د ملک حال شو او زه په ځای باندې د پیغمبر علیه السلام په ناموس باندې حملې کېږي وروڼو دا ستا ایماني غیرت چیلنج کوي دا ستا دین او اسلام چیلنج کوي دا تا ګوري چې ده کې دونه دم شته چې راپاسي په خپل پیغمبر باندې او د هغه په ناموس ودرېږي او که نه ودرېږي تاسو به ودرېږئ که نه به ودرېږئ راته ووایي ودرېږئ به که نه به ودرېږئ وعده ده انشاءالله که لہذا هغه سلسله کې چې کم قسم د ناموس رسالت خلاف आवाज اوچتای دا خوله به وله مونږ ماته کو لاس به مات کو مونږ د خپل ملک دا ښایسته ملک چې داسې ښایسته علاقې پکې الله پیدا کړي دي د دې د سرحداتو حفاظت ښه پېژني د پښتون قوم د خلکو تاریخ په دې ګواه دی د خپل ملک د سرحداتو لپاره غټې غټې قربانۍ ورکړي دا ملک مونږه د غیرو حملو ته نه پرېږدو د دې ملک په حفاظت کوو او دا چې د کم طریقې او د کم اسلافو په قربانو جوړ شوی دی او د کم دین او اسلام لپاره جوړ شوی دی هغه اسلام به پکې موږ چېرته مخکته نه کوو نه به ښکته کوو انشاءالله لہذا قسم طریقو سره حملې دي په هغه عملو کې د غیرو عمله یو د قادیانیت ته فتنې ده قادیانان ډېر خطرناک خلک دي ګورې دا د کائنات بدترین زندق او ملحد دی ګورې دا د لستوړي مار دی دا د عیسایي یهودي نه هم خطرناک کافر دی ځکه عیسایي ته چې مسلمان وی هغوی ما ته کنځله کېته دا د مسلمان نه وای ته هم ورته نشي ویلی یهودي ته چې مسلمان وی دا ته ما ته کنځله وکړه او نه ځان ته مسلمان وای او قادیاني سره د دې نه چې د دې یهودو او عیسایانو نه بدتر کافر دی هغه ځان ته مسلمان وای تاسو ما ته دا وایي یو دغلته مار په شیشه کې بند دی تا ته نقصان نشته هغه نه ته نه یارېږي خو یو مار دی هغه ستا په لستوړي کې دی د ده نه به یارېږي او که نه پته نشته کله ټک راکوي کله خوله راړئ د عیسائی او د یهودي مثال د هغې مار د چې لرې دی ستانه تا ته نقصان دونه نشته لیکن د قادیاني مثال د لستوړي د مار دی پته نشته دی کله تاله ټک درکوي لہذا تاسو د فتنې قادیانیت سرکوبي وکړئ او اکثر دا قادیانان چې دي د قبایلو ساده مسلمانان او د داسې علاقو ساده مسلمانان دوکه کوي وایي موږ هم مسلمانان خو موږ ته احمدي مسلمانان وایي لہذا چې دلته په دې مساجدو کې د خپل علماو په مجالسو کې ورور ناست نه وي او که نه خو یا مسلمان یا احمدي مسلمان او بیا ولا
غټ غټ لالچونه ورکوي زه به د انګلینډ ته بوځم نیشنلټي به درکم واده به در وکم کاروبار به در روان کم لہذا د صرف احمدي مسلمان شه دا مسلمانان دي خو احمدي ورسره لګي نو که ده ته د دغې خطرناکې فتنې پته نه وي نو دی د ایمان د لاس وینځي تباه برباد شي او د پیغمبر په غټو دشمنانو کې شامل شي او یاد ساتئ د دې چې کوم کپنې دي د پروډکټس دي شیزان دی نور دی هغې کې یو خاص فیصد ربوی ته ځي د دې مذهبي ځای دی او هغه د مسلمانانو خلافه پیسې استعمالي او ډېر په افسوس سره وایم ستاسو موږ ته دا خبره را رسېدلې ده چې بره غریزو علاقو کې باقاعده د دغې قادیانانو پروډکټس استعمالېږي د دې شربتونه استعمالېږي د دې دغه رنګې نور چې د دې د کپنو جوړ سامان دي د دې چینې چې د کپنو جوړېږي د دې د کپنو جوړ غوړي استعمالېږي تاسو مکمل د دې نه بایکاټ وکړئ واده د انشاءالله بایکاټ به کوئ که نه ګوره په دنیا کې دوه قسمه قومونه دي یو قوم مسلمان دی یو د مسلمان نه علاوه دی مسلمان چې خرابې دغه معاشیت کو کمزوري کې دغه کاروبار کمزوري کې هغه نه خرابېږي خو که هغه خرابې ایمان والا کمزوري کې د دې وجه نه کفر زموږ د معاشیت خلاف اواز نه اوچتوي زموږ د ایمان خلاف اواز اوچتوي او یو د مسلمان نه علاوه قوم دی کافر هغې قادیانان هم دی که کافر قوم خرابې نو د دې معیشت خراب کړه چې معیشت دی ولا خراب کوم لا دی ولا ماته کړه ایمان خو دې سره شته نه لہذا که دغه قادیانان او نور دغه خلک خرابوي د دې معیشت نه بایکاټ وکړئ دې وخت کې قادیانیت غټه فتنه ده لہذا د دې چې په کوم ځای کې پروډکټ سي د دې نه بایکاټ وکړئ معامله ورسره قطعا ونه کوئ ګورئ معاملې نه مکمل بایکاټ وکړئ دا د پیغمبر علیه السلام غټ دشمنانی سبب رسول الله ته په حوض کوثر سره سترګې څنګه میلاوي سبب د پیغمبر پاک د لاس مبارکو نه دغه د شرابو کنټرول څنګه اخلي د جنتي شرابو او دغه جنتو صفا اوبو سبب د پیغمبر علیه السلام سره د محبت دعوت څنګه وکړي چې دغه د دشمنانو سره ته تعاون کې نو ان شاء الله چې هیڅ قسمه تعاون بدی سره نه تر دې پورې کو دې کې د اټولو والا څوک ناست دي 180 اټولې دي دلته او که مقامي خلک یې کو اټولو والا مالکان یې کونی تاسو ته دا خبره ورسوي چې تاسو ته پته ولګي چې ټوریسټو کې سیل کوونکو خلکو کې قادیانان راغلي دي نو ستاسو ایماني غیرت دا دی چې دې د هوټل کې قطعا ځای ورنه کوې خبره مې صحیح ده که غلطه ده ارلغې روباسئ د رسول الله دشمني زما علاقې ته راغلی هغه امام الانبیا چې د هغه د برکت نه دا ښایسته دنیا الله پیدا کړې ده ته په هغه باندې حمله کوونکي او دشمن یې دغه ته راځئ زما هوټلو کې دی راکېږي هېڅ چرې به دله ځای درنه کړي نو هغه به ارلغ وباسئ دا د هوټلو والا ته هم دا خبره ورسوئ او کلم چې تاسو ته علماء کرام او الحمدلله علما همیشه د امن لاره ښیي دې د اختلاف لاره نه ښیي عالم چې عالم یو فسادي نه ګوري چې کم فسادي هغه عالم نه دی ګوري عالم به همیشه خلکو کې امن راولي همیشه به د جوړ خبره کوي د ټول خبره ونه کوي د مینې او د محبت او د وفا پیغام به ورکوي زموږ د محبوب پاک احادیث په دې باندې په سوونو دي یو حدیث کې فرمایي الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء چې رحم کوونکي او نرمو خلکو باندې رحمان هم رحم کوي لہذا تاسو د ځمکې په مخلوقاتو په انسانانو په ځناورو رحم وکړئ په تاسو به هغه ذات رحم کوي چې د چا په قبضه کې اسمانونه دي یرحمکم من فی السماء پیغمبر علیه السلام موږ ته د رحم د نرم دلۍ د امن د یووالي د جوړ پیغام راکوي لہذا دغه علما دغه پیغمبرانو وارثان دي رسول الله په خپل فرمایي العلماء ورثه الانبیاء علما د تمام پیغمبرانو وارثان دي نو زمونږ چې کوم حق پرست علما دي او دلته خاص کر د ختم نبوت د عالمي مجلس سره جوړاو دي او دغه نور حق پرست دي چې موږ ته کله یو مهذب انداز باندې مثبت انداز باندې اوازه ولګي نو دې موږ به دې سره ودرېږو به انشاءالله کنه او د خپل ملک حفاظت وکړو نظریاتی لحاظ سره هم فکری لحاظ سره هم د سرحدات لحاظ سره هم الله رب العزت موږ تاسو له په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي زه خراج تحسین پیش کوم د دې ځای دغه غیور علماو ته دغه اسلام سره مینه کوونکو وروڼو ته او دغه پاکو مسلمانانو ته چې د خپل پیغمبر پاک علیه السلام سره د مینې دعوه کوي او د توحید په دغه
عظیم شان دولت سره الله پاک سرشار کړی بیا زدی د خراج تحصیل پیش کوم چې داسې مهذب انداز کې مجلس منعقد کو چې باغی کې په کثیر تعداد کې علما رال چې تشریف فرمان دی وسلار او هغه تاسو تخفل مفید خبرونه مستفید کې د کتاب او سنت پر اړه کې الله رب العزت موږ تاسو لا په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي زه په دې خبرو اکتفا کوم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.